عبادات منګه ویلو پرونو نن په کې په بیله طریقه یاد کې چې د احکام په دوه قسمه باندې دي. احکام په دوه قسمه باندې دي، عبادات او معاملات. عبادات دوه قسمه دي، عبادات دوه قسمه دي، حقوق الله حقوق العباد. او حقوق الله چې دا په حقوق العباد باندې مقدم دي. او په حقوق الله کې د ټولو نه اولنی شي څه دی؟ مونځ دی. او د مونځ دپاره شرط څه دی؟ طهارت دی. نو د دې وجې نه علامه نیمي رحمت الله علیه کتاب الطهارت مخکې کو. د دې نه بعد درې خبرې زده کول دي، کتاب، باب، فصل. دا په مشکات کې راځي، په هر ځګین کې به تاسو ته دا راځي. نو فصل څه ته وایي؟ فصل چې د هغې دننه چې کم شیزونه ذکر کولی شي هغې ته مسائل وایي. دا جزئی منطقي د جز په درجې کې دی، جزئی منطقي د جز په درجې کې دی. او د کلام هغه حصه چې په مختلف انواع مسائلو ته شامل وي، مختلف الانواع مسائلو ته شامل وي، هغې ته کتاب وایي. لکه رابش. او دا په منزله د جنس منطقي دی. پیژنئ د جنسو تعریفات کې ها علماء کرامو یوې داسې کوي هغه کلي ذاتي ته وایي چې د هغې د افرادو حقیقت جدا جدا وي، لکه حیوان، انسان، فرس، غنم، یا کلمه، اسم، فعل وغیره. بیا یا داسې وایي چې جنس هغه کلی دی چې د خپلو افرادو د ماهیت جزء عام، د خپلو افرادو د ماهیت جزء عام، یا هغه کلی دی چې د خپلو افرادو د ماهیاتو تمام جز مشترک، یا هغه کلی ذاتی دی چې د مختلف الحقائق افرادو د ماهوه په جواب کې راشي. اوس پې پوه شو؟ ماهوه دا خو تاسو ته په تفسیر المنطق کې ویلی شوي، لکه حیوان داسې ویلی شي الانسان والفرس والبقر ما هم، په دې سره سوال وشي نو په جواب کې به حیوان راځي. پوه شي؟ او دا حیوان، انسان، فرس، بقر دا د ماهیاتو جزء عام او تمام جزء مشترک دی. تمام جزء مشترک نه مراد هغه شی دی چې د یو څو حقایقو د تمام مشترکه اجزاو احاطه وکړي، لکه حیوان، انسان، فرس او غنم وغیره. د دې تمام مشترکه اجزا چې دي لکه جسم نامی، جسم حساس، متحرک، بیراده، دغه شان دي لکه کلمه، اسم، فعل، حرف. د دې لپاره تمام جزء مشترکه دي. کلمه د اسم، فعل، حرف د لپاره تمام جزء مشترکه ده. کنه ګوره کنه لیونیه، اسم، فعل، حرف د دې لپاره تمام جزء مشترکه چې دا هغه سره کلمه ده. ځکه چې کلمه د اسم، فعل او د حرف د تمام جزء مشترکه اجزا لفظ معنیدار دای راګیر کړي دي. اوس به پوه شو په دې مسله، پوه شي؟ هر جنس د خپل افرادو په درمیان کې تمام جزء مشترک وي، دا مې یاده کړئ. پوه شئ؟ هر هغه مفهوم کلی چې د هغې افرادو ماهیت کې مشترک او ذاتي حقیقت په اعتبار سره مختلف وي دغې ته جنس ویلی شي. بس نور درته څه ویم؟ راشئ هسې دماغ پې نه شو خرابولی چې مختلف انواع مسایلو ته شامل هغې ته څه وایي؟ کتاب وایي. دا په منزله د جنس منطقي دی. او چې کومه حصه یو نوعي ته شامله هغې ته باب وایي. دا په منزله د جزء منطقي دی. پوه شئ؟ دا درې اشیا ورسه یاد ساتم. نور تعریفات به علما کړی، خو دا په اسانه طریقه باندې چې تاسو له بار بار به دا راځي. باب المیاه، دا به انشاءالله العزیز سبا ذکر کوي. په دې باندې پوه شوي یې که نه؟ منطق ګران فن دی. زمونږ استاد عرفان الله حقاني صاحب فرمایي دغه دینه مخکې ته یو خبره پکې ذکر کړم. دلته یو مولا ابو عمر غالبا دسته نوم یې، ما ته ټلیفون کړی بله ورځ د امین بلجار په باره کې. ما ته وی ما ډېر منطق تیار کړلی، منطق کلیې مې تیارې کړل. دا وبیان د سی په دې منطق باندې نازېږي، خو منطق کې باس مه کوئ ښه، که ډېر هم پې پوهېږئ. اوس که زما خو الله شي ما یې سولم ویل دی، حمدلار سم ویل دی، خو زه د دوی څه په دې کې باس نه کوم. منطق دا خو په دې باندې ځان خلاصوي.
د عوامو خلکو ته عوامي انداز کې به خبرې کوي پوه شوې. هغه جاهل غوندې کېږي، هغه د خبرې نه مخکې ټوپ والی و. حریص صاحب هغوی څه به نېرپان مفتي صاحب ویلي یو ملا قطبي کته نو ښځه به اخوا مخې ته تله، هغه ورته نه کاته. نو دا ښځې ورته ویلې چې دا څه شی ګورې؟ ویلې چې زه قطبي ګورم دا ډېره مشکله ده تا ته نه یم وزګار. ښځه ورته ویل چې یا به قلفي ګوري یا به ما ته ګوري.